نشئی ته الله بخانه نه کوي. مدمن الخمر هغه سړی چې دایمي او ابدي نشئی وي، د الله ښکلی جسم دې په لوګو باندې سوځوي، د الله ښکلی جسم، د الله ورکړې ښکلې ځواني دې په فضولیاتو باندې ضایع کوي. داسې کمقل او بېوقوفه به څوک وي، دومره ښکلی جسم او ښکلې ځواني دا لاړه شي، تباه او برباده شي. کور کې ورته بوډۍ مور ناسته ده، ځوان زلمی زوی به مې دیاړي او مزدوري کوي، ما به ساتي. پلار سپین ږیری په کټ پروت دی، د دې بچي منتظر و، دا بچی یې لویو د دې لپاره چې خو زه ناجوړه شم او زه سپین ږیری شم او زه په کټ پرېوځم، نو ځوان زلمی زوی به مې سهاره وګرځي، دی به مزدورۍ کوي، دی به دیاړۍ کوي، ما به هم ساتي او ځان به هم ساتي. د نشیانو د مور او د پلار نه پوښتنه وکړئ، سترګې یې د اوښکو نه وچې شي، کاش چې زما دا زوی یې نیکعمله دی، کاش چې زما دا زوی یې صالحه وی. خیر دی موږ له دې ګټه نه کولی، خو چې بېعزتۍ یې راله نه کتلی، خو چې تاوانونه یې راله نه کتلی، هغه په انتظار باندې هغه سپین سرې میندې، هغه سپین ږیري پلاران تورو خاورو له لاړ شي په دې ارمان باندې چې زما دا زوی یې صالحه وي. خبره وه، ما ته یو ملګري مې ټلیفون وکړو، ما ته ویل مفتي صاحب زما یو کشر ماشوم بچی دی د آیسو په نشه باندې راوړېدلی دی، هغه کور کې چې کوم دی نو آیسي دومره ډېر کړي چې بیا خوب ورته نه ورتللو، ورځې او د شپې به ویښ و، بالاخر دماغ یې ودانګل، پستول یې د ځان سره راغستی او تماچا مور له یې په سر باندې کېښودله، مور یې ویشتله، مور ترېنه په کمره کې پټه شوله. ما ته یې ویلې مفتي صاحب مور یې 3 ورځې په ځان پسې دروازه بنده کړې وه، هېڅ یې نه دي خوړلي. په خپل کور کې د خپل زوی د لاسه وږې تږې 3 ورځې مور په جیلخانه کې تېرې کړلې، خویندو یې په ځان پسې د کمرې دروازې بند کړي دي. زموږ د خوږ ورور په نشه کې دی، تماچه یې راغستې ده، موږ ولي موږ شوکتۍ. زه ډېر مجبوره شوم، ما پولیسو ته ټلیفون وکړو چې تاسو زما وروڼه یې، زموږ د کلي علاقې پښتانه یې، مسلمانان یې، دا هېڅوک نه کوي چې پردي نارینه ته ووایي لاړ شه زما د کور په دیوال باندې واوړه. دا زه ډېر د مجبورۍ نه تاسو ته وایم چې پولیسو لاړ شئ او زما دا بچی ګرفتار کړئ، لاسو کې انکړۍ ور واچوئ. زما دې ملګري په ټلیفون باندې ما ته وژړل، ما ته یې ویل مفتي صاحب دا د زهر ګوټ مې تېر کړو او ما پر دغو خلکو ته وویل لاړ شئ زموږ کور ته زما د زوی یې ګرفتار کړئ. دا هېڅوک نه کوي چې پردي نارینه څوک خپل کور ته ورکولیږي. ما ورته وویل زما دا ماشومان یې به خپلې لوڼه وګڼئ، زما دا بیبي به خپله خور وګڼئ، خو زما دا کور دا خلک د دې عذاب نه خلاص کړئ. هغوی لاړل، ګرفتار یې کړو، جیل ته یې ورولېږلو. پلار یې ما ته وویل وایي اوس مې راوباسلی دی، هغه فلانکي هسپتال کې دی او د میاشتې 80,000 روپۍ فیس ورکومه، صرف په دې خاطر باندې چې زما دا زوی یې د منشیاتو نه بس شي او دې نوره نشه بس کړي. ای د امت مسلمه ځوانانو، ای خوږو بچو، خپلې ځوانو ته تیلې مه ورته کوئ. دا ته سګرټ ته تیلې نه ورته کړې، دا ته خپلو پیپړو ته تیلې ورته کړې، دا ته خپلو پیپړو ته ته زهر ورکوځې، دا ته خپل